أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ربط د مخکې سردار چې مخکې د اهل کتاب او ناکاره صفات د هغوی په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې په اسلام باندې الزامات تهمتونه دا ذکر شو. نو اوس نور ناکاره صفتونه د دو بیانوي. هغې یو دا دی چې دو کفر کوي د الله د آیتونو نه. دویم ناکاره صفت دا دی چې پخپله هم د الله د لارې نه منع شوي دي او نور خلق هم د الله د لارې نه بندوي. څوک چې ایمان راوړي نو په هغې کې دوی کږلیچ لټوي په هغه لاره کې او خلق د الله د لارې نه منع کوي. دریم صفت دا دی چې دوی دا کوشش کوي چې دا مسلمانان مرتد شي او کافر شي وروسته د ایمان نه. مسلمانانو ته خطاب دی چې مسلمانانو که تاسو د دې اهل کتابو خبره ومنئ نو دوی به تاسو مرتد کړي، وروسته د ایمان نه کافر به شئ او تاسو د الله د کتاب نه د الله د رسول نه څنګه انکار کوئ، حالا کې په تاسو باندې د الله آیتونه لوستی کېږي، په تاسو کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم موجود دی. څوک چې په هغې باندې منګولې ولګوي د الله په دین باندې نو ده ته هدایت وشو هغه نیغې لارې ته. اصل کې مدینه منوره کې د یهودو درې غټ غټ شاخونه وو، بنو قریظه، بنو نذیر او بنو قینقاع. دو سیاسي طور هم او مذهبي طور هم ښه مضبوط وو. د دوی هغه وخت کې خپل کالجونه، یونیورسټیانې، تعلیمي ادارې او دا هر څه مدرسې دا ورسره وې. سیاسي طور هم او مالي طور هم مضبوط وو. د دغه علاقې څومره غټ غټ باغونه او د کجورو آمدني وه هغه د دو په لاس کې وه. او بل طرف ته هلته اوس او خزرج دا اوسېده. د وروستو بیا هغوی ایمان راوړ او د هغوی نه بیا انصار جوړ شو. دا د یمن نه راغلي وو، یمن نه. نو دا دوه وروڼه وو، اوس او خزرج. څه پکې په لاره کې پاتې شو د مکې او مدینې په منځ کې خزاعه قبیله، څه شام ته لاړه، څه یو ځای ته، څه بل ځای ته تیتر بیتر شو او دا څه کسان پکې مدینې منورې ته لاړه. دو مشرکانو کله چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته نه وتلی نو د هغې نه مخکې دو په دید د شرک باندې وو. نو په اول عقبه اوله ورته وي، په هغې کې شپږ کسان د دوی نه راغلي وو، په نبي علیه السلام ایمان راوړی و مینا کې د حج په دوران کې. او بیا بل کال چې کوم دی بیا څه کسان راغله، 12 کسان، هغوی بیا ایمان راوړ. بیا چې واپس لاړه نو ورته ووایي چې تاسو دې مسلمانانو ته وایي چې تاسو ته په مکه کې ډېر زیات تکلیف دی، راځئ دلته موږ به تاسو له ځای درکړو، تاسو ته پناهي درکړو. نو بیا مسلمانانو هجرت وکړو، دا خلقو به د هغوی امداد کو او ډېره زیاته قرباني مسلمانانو لپاره ورکړې وه. هغوی خپل مالونه ورسره نیم کړي وو. حتی کې چې کتابونو کې لیکل دي چې د چا به 2 ښځې وي نو د مهاجر ته به وي د مکې اوسېدونکي ده چې کله هجرت کړی چې زه به د یوې ښځې له طلاق ورکړم، دا به تا ته په نکاح کړم، مال به د سر نیم کړم، کور د سر نیمومه. نو صحابه کرام هغه خو ډېر خودداره خلک وو. هغوی ورته وایي موږ ستاسو نه هېڅ هم نه غواړو. موږ ته هغه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ورته وایي ما ته لار وښیه، تجارتګر سړی و، چې د بازار راته وښیه چې تجارت چې کوم دی کوم ځای کېږي. لاړ جو په اوله ورځ باندې لږ شی واخېسته، هغه خرڅ کړه، سبا د دغه شرط ورو تجارت دا بړاو شو. بیا په ټولو صحابه کرامو کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ټول نه غټ مالدار سړی و. نو خپل کاروبار به یې کوو، هغو ته نو په تمه. نو د دغه نصرت او د امداد د وجې نه هغو ته انصار وویلی شو، انصار امدادیان د الله د دینه. نو دا انصار چې وو مخکې مشرکانو او د دې خلقو په قبضه کې وو، د دې یهودو په قبضه کې وو،
چې دو به سوي بس هغه به کېده. دا یې په خپلو کې جنګوله. اوس او خزرج ما تاسو ووي چې دا دوه وروڼه وو، د هغې نه وروستو قبیلې جوړې شوې. دا وروستو بیا دا د ترونو زامن دي یو قسمه. نو هغوی نه بیا قبیلې جوړې شوې. هغو به همیشه په یو بل کې جنګونه وو. نو جنګونه داسې جنګونه وو چې د بعاث جنګ چې و هغه 6 کاله چلېدله. 6 کاله. یو جنګ پکې 63 کاله او یو جنګ چې و هغه 91 کاله 93 سال دا چلېدلی و. او دا په څه شي به جنګ و؟ دا غټ جنګ چې شوی نو دا په دې باندې چې هغه یوې ډلې هغه بلې ته ووایي چې ستاسو دا اوښ زموږ د اوښ نه په اوبو کې په ګودر کې ولې مخکې شوی دی. په دې باندې جنګ جوړ شو. شروع یې کړه په یو بل باندې. نو په دې باندې به مړي کول بې شماره خلک په هغې کې قتل شوي. دې یهودو به بنو نذیر، بنو قریظه او بنو قینقاع دو به ورله قرض روپۍ ورکولې. او موږ ستاسو یوې ډلې ته به ووایي چې موږ د سره په شا باندې ولاړ یو، داسې په تخته یې نه. که د څه شي ضرورت راځي، د اصلاحي ضرورت راځي، د پیسو ضرورت راځي، هغه دله موږ درکوو. خو پرې نه دی دا چې تاسو شاته شئ نو سبا بیا ستاسو په سینه باندې دوخیږي. نو زور ولګوئ. نو هغو له به دا پیسې ورکړي او دلته به یې پټي قبضه کوله، سود به یې پرې کوه. دا قرض چې به بیا واپس اخیسته نو هلته به یې پټي او جایدادونه او د دې نه خلاص کړي. بیا به لاړه په بل پسې نو هغو ته به وایي چې د پیسو ضرورت یې نو ګوره چاته وایم موږ دلته درکوو، خو شاته کېږئ به نه. نو دو سره چې کوم دی دا ستاسو د ترونو زامن دی، خو دا تاسو نه پرېږدي. هسې نه چې لار د باندې جوړه کړي، ستاسو په خېټه به لاره جوړه کړي. نو شاته کېږئ به نه، موږ دله پیسې درکوو، چې څه شی لګي اصلاح هغه دله درکوو. په دغه طریقه یې دا جنګوله. کله چې نبي علیه السلام راغی نو مخکې خو دا په دې کې په دې یهودو کې اول یې خو ایمان نه راوړه. بیا وروسته چې په دې پوه شو چې دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا تحریک او دا میشن خورېږي، دا ورځ په ورځ باندې دا اسلام زیاتېږي، نو که موږ دشمني کوو نو نه شو کولی اوس دو سره. نو راشه په څه طریقه باندې دو سره ملګري شو او بیا به هغه خپله کوو ځان له. نو څه پکې دې یهودو کې ډېر زیات منافقان شو، لکه عبدالله ابن ابی ابن سلوله دغه غټ منافق او دی چې کوم دی خلقو ورله تاج هم جوړ کړی و. او په دغه لږو ورځو کې دی مشرکه و، ځکه دا خلک چې کوم دی د دې دغه نه جنګونو د دې نه تنګ شوي وي، دی به زموږ فیصلې کوي. او دی ډېر ښکلی سړی و، د رنګ نه ډېر فصیح بلیغ سړی و، خبرې به چې کولې سړي به وایي چې زه ورته ناست ویم. کله چې نبي علیه السلام راغی هغه خو پیغمبر و، پیغمبر خو ځانه شانې د هغه ځان له خبري. نو خلقو چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ولید په هغه باندې ایمان راوړ. خلقو بیا عبدالله بن ابی او دغه منافقان دا یهود دا تیر شو. هر وخت په نبی علیه السلام سره ناست شو او دا حلقه د مسلمانانو زیاته شوه. چې زیاته شوه خبره به خلقو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم منله. نو هغه اوس او خزرج چې هغوی د یو بل دشمنان و، هغوی د یو بل دوستان شو. یو بل به یې مخکې کول، یو بل پسې به یې مونځ کوو، د یو بل خبرې ته به غوږ ایښوده، یو بل له به یې جرګو راتله، هغه بل فریق به یې جرګې له راوسته. په هره په غم ښادۍ کې د یو بل سره اړیک شریک شو. خبره بل شانې شوه. نو دې یهودو چې دا ولیده چې دا خبره خطا شوه، موږ خو په دې تمه و چې موږ به دوی کمزوري کړو او دوی به زموږ غلامي کوي. او غلامي به تر دې پورې غلامي به یې کوله د اوس او خزرج د دغه یهودو، چې خپله لور به یې د دوی د مشورې نه بغیر نه شو ورکولی، چې خپله لور به یې چېرې په نکاح ورکوله نو هغو ته به یې وویې. نو که هغه به پرې خوښ و بیا به یې ورکړه، که هغه به پرې خوښ نه و بیا به خپله لور چېرې په نکاح نه شو ورکولی. نو یهودو چې دا خبرې ولیدې جو بس اور یې واخیسته. نو شماس بن قیس یو یهودي و، هغه ډېر غټ حرامي و. نو هغه یو ورځ په لار روان و او دا اوس او خزرج دا مسلمانان چې کوم دی انصار دو ناست دي او یو بل سره خبرې اترې کوي، ګپ شپ لګوي، خاندي. نو هغه بس سخت خفه شو چې داسې چل شو، موږ مشري خو لاړه او په دوی باندې موږ سودلي کول، هغه خو هر څه ختم شو. نو لاړ نو بل یو یهودي او هلک یو کوته او هغه ته اشعار چې کوم دی هغه یې ووي، هغو ته یاد و د دې زاړه اشعار. نو د جنګونو مخکې چې د اوس او د خزرج کوم جنګونه شو په هغې کې چا سره ظلمونه شو نو هغو شعرونه ویلي وو. نو دغه شعرونه ورته یاد کړه چې لاړ شه په ښه په چغه باندې د دوی په دې محفل کې دا شعرونه ووایه. هغه لاړ دا شعرونه ووي او په دې کې چې دا دوه ډلې بیا په یو بل پسې پاڅېدې، شیطان تر منځه شو جو پاڅېده. نو هغه یوې ډلې دې بلې ته ووایي چې ستاسو مشرانو خو زموږ سره غټ ظلمونه کړي او اوس نه قلارېږئ تاسو، بیا چې کوم دی هغه
توري او غشي دا د خپل کورونه راوړو هغه بدل د نوالو اجو پاسې ته جو بل په سکون وهله په سپلو باندې د دې کجورو دا څنګه چې په دې باندې او د سازرو نه دا چې غوټي ولور کړی هغه شید جوړې کړی دا غوټي ولور کړی په دې غوټو باندې شروع کړو یو بری ووال نو نبی رسول الله ته خبر ورکړ نبی رسول الله کوم دا هغه راغی ترمنځ شو او خلکو تاسو خو به هدایت خلق وي خدای پاک زما د وجه نه تاسو ته هدایت وکړو تاسو د دوزخ په غاړه باندې وي دوزخ د اور په غاړه باندې خدای پاک زرا واسمه تاسو ته اسلام نصیب کړو دوزخ نه بچ کړئ د دنیا عزت دل درکړه د ذلیلانو نه خدای بچ کړئ خلاص کړئ دو خو تاسو عزت هم لوټ کړی او تاسو هغه جان او مال هغه غیر محفوظ زرا علم زما د وجه نه خدای پاک تاسو ته هدایت وکړو اوس بیا هغه دین د جاهلیت ته واپس کیږي بیا مرتد کیږي مکوئ جو دوی چې په خبره پوه شو چې دا خو د شیطان حرکت و دغه د دې یهودو د سازش د وجې نه موږ سره دا کار شو جو په جړا شروع کړه بیا د یو بل نه غاړې واته اجو روغه وکړه نو دلته په دې آیتونو کې دغه واقعات ذکر کوي چې قل یا اهل الكتاب تو یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله تاسو ولې کفر کوئ د الله د آیتونو والله شهید علی ما تعملون الله پاک گواه پاک اعمال باندې چې تاسو کوئ د الله د آیاتونو انکار کوي مخکې به تاسو وي چې ارمان دی چې آخري پیغمبر راشي موږ به په هغه باندې ایمان راوړو او د هغه د وجې نه موږ د دې کافرو مشرکانو سره وجنګېږو او دا ټولې علاقې موږ فتح کړو یستفتحون علی الذین لکه مخ بل یو صورت کې راغلی دی چې دوی به طلب د فتح کوي د دې پیغمبر په ذریعه باندې چې کله پیغمبر راغی نو ښه یې وپېژنده لکه څنګه چې سړی خپل زوی پېژني دغه شانتې وپېژنده چې دا په حقه پیغمبر دی بیا انکار وکړو نو ولې انکار کوئ لم تکفرون بآیات الله د الله د آیاتونو نه ولې انکار کوئ الله پاک ستاسو په اعمالو باندې خبردار دی قل یا اهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله تو وایه اهل کتاب تاسو ولې بندوئ خلق د الله د لارې نه من آمن هغه څوک بندوئ چې هغه ایمان راوړی دی تبغونها عوجا چې تاسو لټوئ په دې لاره کې کاږلیچه د دین اسلام قبول کړل نو په هغه کې مختلف شبهات اعتراضات راوباسئ چې دا خو دا چل دی دغه چل دی دا خلق بدزونه کوي چې دوی بدګمانه شي چې بیا مرتد شي وانتم شهدا حال دا چې تاسو ګواهی په دې خبره باندې چې دا حق دین دی وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله پاک نه خبر دا اعمال نه تاسو کوي یا ایها الذين امنوا يا مؤمنان ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب تاسو اومنئ فريقنا یو ډله من الذين اوتوا الكتاب دا کسان چې هغه ته ورکړی شوی د کتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین نو دوی به واپس کړي تاسو وروسته د ایمان ستاسو نه کافره که تاسو د یوې ډلې د اهل کتابو خبره ومنئ نو هغه خو دا غواړي چې تاسو مرتد کړي لکه دا اوس چې پسې راغله تاسو وجنګولی نو د هغې مقصد دا دی چې دوی بیا هغه دین د جاهلیت ته واپس شي دوی بیا په دې جنګونو اخته شي نو چې په جنګونو اخته شو چې بیا به هغه اسلام بیا پاتې شو په هغې کې بیا اسلام نه ټینګېږي جو کافر به شي جو په دې به دوی خوشحاله شي وکیف تکفرون اثرنګ تاسو کفر کوئ وانتم تتلى علیکم آیات الله وحال دا چې لوستل کېږي په تاسو باندې آیاتونه د الله وفیکم رسول او په تاسو کې پیغمبر د الله موجود دی نو دا خطاب د کسان ته چې هغه وخت کوم خلق موجود او هغه ته وفیکم رسوله په تاسو کې د الله پیغمبر موجود دی نو په هغه کې د الله پیغمبر موجود کنه نو دینه د بعض خلق چې کوم دی بریلیان هغه وایي چې د دې آیت نه دا معلومه شو چې پیغمبر چې حاضر ناظر دی ځکه الله پاک وایي فیکم رسول په تاسو کې د الله پیغمبر موجود دی نو دا خو هغه خلقو ته وي موږ ته نه وایي کنه او که موږ ته هم وایي نو فیکم رسول په تاسو کې د الله رسول موجود دی د الله د رسول سنت موجود دی که اوس هم د چا اختلاف راشي نو د پیغمبر هغه اقوال د هغه سنت او د الله آیاتونه لوستل کېږي قرآن موجود دی دا اوس پیغمبر چې کوم دی هغه موږ سره دلته نه دی دا خو غلطه عقیده ده دا هغه عقیده ده چې پیغمبر حاضر ناظر دی د هر چا سره دی چې څوک هر ځای کې هر څومره کسان چې دي دا پیغمبر د هغو سره دی نو پیغمبر هلته په روضه مبارکه کې دی او د هر چا سره چې کوم دی هغه دا خبره ټیک نه ده وما یعتصم بالله او څوک چې منګوري ولګي په الله باندې یعنی بدین الله د الله په دین باندې فقد هدی الی صراط مستقیم نو په اخر سره دته لار او خو د شو هدایت شو الى صراط مستقیم غلار نیغی تا قل یا اهل الكتاب تو یا اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله تاسو ولې انکار کوئ د الله د آیاتونو الله پاک والله شهیدنا الله پاک
حاضر ناظر دی الله پاک گواه دی علامات تعملون پاک اعمال باندې تاسو کوئ قل یا اهل الكتاب تو یا اهل کتاب لم تصدون عن سبیل الله تاسو ولې بندوي خلق د الله د لارې نه من آمن تبغونها څوک چې ایمان راوړي تاسو لټوي په دې لاره کې عوجا تکلیش وانتم شهداء او حال دار تاسو ګواهان په دې خبره چې دا حق دین دی دا غنه خلق اړوي وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله پاک دا خبر دا عمل نو تاسو کوي یا ایها الذين امنوا يا مؤمنان ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب که تاسو خبره ومنئ د یوې ډلې د کسانو چې ورکړی شوی دی هغو ته کتاب یردوکم نه دوی به واپس کړي تاسو بعد ایمانکم وروسته د ایمان ستاسو نه کافرین کافر وکیف تکفرون او څرنګې کفر کوئ تاسو وانتم تتلى علیکم آیات الله حال دا دی چې لوستی کېږي په تاسو باندې د الله آیاتونه وفیکم رسوله او په تاسو کې د الله پاک پیغمبر موجود دی ومن یعتصم بالله څوک چې منګوري ولګوي د الله په دین باندې فقط هودیه په طاقت سره هدایت وشو هغه ته الی صراط مستقیم هغه نیغې لارې ته ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا